بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زما د اسلامیک وظایف د یوټیوب چینل مینوالو، الله تبارک و تعالی نه دعا ده چې ان شاء الله روغ جوړ به د ژوندۍ نه به خوندونه او مزه هغه اخلي. ځان بیا حاضر مستاسو په وړاندې د یو خاص او د عجیبه وظیفې سره. دا وظیفه ډیره زیاته اهم هم ده، ځکه چې د دې عمل اکابرین خی د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه باندې. نو د جمعې ورځ او د جمعې شپه د ډیره د فضیلت ولوي. د جمعې په دې شپه کې الله تعالی یو خاص برکت او پیدای خو دی. دغه شانتي د جمعې ورځ هم ډیره د برکت نه هغه ډکوي. علما فرمایي د چا څه حاجت وي، څه مشکل وي، د هغې دپاره دا وظیفه ډیره زیاته کافي او شافي ده. دا وظیفه د جمعې په شپه باندې ده یا د جمعې په ورځ باندې کولی کېږي. علما فرمایي چې دا وظیفه کوم یو انسان کوي، الله تعالی هغه ته ډېر خیر او برکت چې کوم دی هغه ورکړي. نو علما فرمایي چې وظیفه څنګه ده؟ وظیفه داسې ده چې ته به د جمعې په شپه باندې کښېنې، یو فیره به مخکې درود پاک وفرمایې، د هغې نه پس به 1100 مرتبه د آیات کریمه چې کوم د تلاوت کړي. وکفا بالله وکیلا، د دې آیات کریمه ورد او ذکر به 1100 مرتبه وکي. د هغې نه پس به بیا یو پیر درود مبارک هغه ولولي او په هغې پسې به د الله تبارک و تعالی نه دعا کې. علما فرمایي که د دې وظیفې نه مخکې یو انسان د صلات حاجت 2 رکعته لمونځ وکړي نو ډېره غوره خبره ده. او بیا چې کوم مؤمن مسلمان د څه مقصد دپاره دا وظیفه کوي، نو د وظیفې په دوران کې به دغه مقصد چې کوم دی هغه وړاندې کړي. دغه وظیفې په درمیان کې به دغه مقصد په خپل ذهن کې کښېنوي. الله تبارک و تعالی به د انسان تمام ضروریات د خپل غیبي خزانو چې کوم د هغه پوره کړي. نو علما اکابرین فرمایي چې دا وظیفه به د جمعې په شپه باندې کې او طریقه کار څنګه دی، په یو جمعه باندې به د انسان کار نه کېږي، ځکه انسان به کار چې کوم دی هغه به 3 جمعې مسلسل دا وظیفه کوي. یوه جمعه بیا وکړي، بیا په 2مه جمعه باندې عمل وکړي، بیا به په 3مه جمعه د عمل وکړي. ان شاء الله تعالی و تبارک د انسان مؤمن مسلمان کار به الله تعالی هغه پوره کی او سر ته چې کوم دی هغه ورسي. علما کبیرین یو نقطه فرمایي، وایي کوم یو انسان چې دا وظیفه کوي، که په لومړۍ جمعه باندې د جمعې په شپه وکړه نو 2مه جمعه هم د جمعې په شپه کوي، 3مه جمعه به هم د جمعې په شپه باندې کوي.